الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرین و سامعینو د شعبان اخرنه روز شپې دي او ورپسې د رمضان مبارک میاش را روانه ده چې ډیره بابرکته ډیره عزت والا ډیره عظمت والا لوی شان والا میاش ده. اللہ رب العزت د رمضان مبارک د میاشت متعلق فرمائی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. د میاشت عظمت او د میاشت شان د دې وجه نه چوت چې الله رب العزت په دې میاشت کې قرآن نازل کړی دی. بیا د دې میاشتې چې کومه د رمضان مبارک میاشت ده د لومبۍ عشرې ځان له مقام دی، دویم عشره ځان له لوی مقام لري، او بیا دریم عشره
د ټول نه لوی مقام لري. کله متعلق چې الله رب فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. محترمو دغه میاشتې الله رب العزت دغه برکات او دغه میاشتې روزي دا توفیق الله رب العزت مونږ ټول مسلمانانو حاضرینو سامعینو نارینه او زنانو ته دې توفیق را نصیب کړي چې دا میاشت مونږه زمون په زندګۍ کې راشي او په صحیح طریقه په دې کې د عبادتو په صحیح طریقه په دې کې د نوافلو د روزي د نیولو اهتمام وکړو. انور کم اعمال چې د رمضان مبارک سره الله رب العزت په دې امت باندې مقرر کړی دی دوی لپاره لازمي کړی دی چې الله رب العزت داغي توفیق هم الله را نصیب کړي. محترمو لومبه خبره خو مونږ مخکې ذکر کړې و زمون عوام الناس کیو پنن دور کې یو عمل مشهور شوی دی چې عمل سره ثواب عمل نه دی همونګه د ثواب په نیت باندې کو اغا او بعض وخت کې وتا د احادیث او روایت ملخبل خپل جوړ کی او خلک وی داسي چې په احادیثو کې وی راځي چې چا مخ کې د رمضان مبارک چاته وینا وکړو یا دهانی وکړه نو د باندې جنت د په جنت لازم شو جهنم کې حرام شو. حالانکه دا څه قسمه حدیث نشته دی چې چا چاته مخکنه مبارکبادي د رمضان ورکړه مخکنه د رمضان خبر ورک یو پلان کی تاریخ پر رمضاني رومبه روزي ما ته رومبه وینا وکړه ادي دومره لوی اجر دی. دا څه قسمه اجر دی نشته. ادابه خبره ده چې شریعت د شعبان د میاشتې د روزو او د تاریخونو د دې د اهتمام او د یاد ساتلو ترغیب ورکړي دي. احادیث مبارکو کې راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي تاسو د شعبان د میاشتې حساب کتاب کوي. محترم نو ما دا یو خبره ذکر کړه هغه عمل چې شریعت کې نشته او هغه د شریعت ویل هغه ته دین ویل هغه په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پس منسوب کول دا ډیر لوی جرم او ډیر لوی ګناه ده. احادیث مبارکو کې راځي فرمای کم کس د ځان حدیث جوړ کی چې وایي چې دا د پیغمبر حدیث دی او هغه حدیث د پیغمبر نه وي دې ځان له په جهنم کې یو ټکانه خوخه کی د تک جهنم ته یقیني دی. بعض وخت کې مونږ په اکثر رضان نه بسو ای معلومات راته نه رضان وای دا حدیث دی او نوجوانان دا څه قسمه پوسټونه چې په فیسبوک باندې راشي بغیر د تاسو نه شیر کوي بس وې امام لوی ثواب وګټه جنتی شوما بس یو شیر سره په اسانه مبادم جنت ملاوي. حالانکه معلومات بکار دي شریعت کی داشته کې نشته. محترم یو خبره ده چې چاته مخکې یاد دهانی ورکول چې پلان کې ورځ به روزي او دې ته بیا شریعت ویل او دې په د حدیث او روایت د قصد نه جوړول موضوعي دا ګناه ده. دغه خبره محترمو د رمضان مبارک میاشت روانه ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم نا
روایات تی صحابہ کرام نقل کی فرمائی دا شعبان پا آخرانو روزو کی یا پا آخرے روز باندے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مونگتا یو خطبہ ہوئے مسلمانانو صحابہ کرامو تا او خطبہ کی دا خبر ذکر کری چھے مومنانو مسلمانانو پتاسو یو میاش را روانا دا ان قریب راتلون کی دا دغه میاش ډیر د برکتونو والا ډیر د عظمت والا ډیر د قدر میاش تا دغه میاش د صبر میاش تا دغه میاش د الله د خوشالولو میاش تا او فرمای د دې میاش د نور بعض فضائل ذکر کړي دا حدیث مبارکو کې کوم مسلمان مومن مسلمان نارینه او زنانا په دې میاش کې یو نفل عبادت کی نفل عبادت چې بده باندې فرض نه دی نفل دی 2 رکعات نفل وکړو یې نفلی صدقه ورکړه یې بل څه د خیر کار نفلی وکړو دته با الله رب العزت د اویاو د نفل با الله رب العزت په فرض باندې بدلی دا څه د وکړه لکه 2 رکعات چې فرض کړي دا څه د وکړه لکه چې فرض صدقه ورکړي چاہے د زکات ویل کی اجر بہت داسې ملاويږي دا غزور فرض منزول نه ونخلاصيږي چې کومه په قرض دي بعض وخت کې یو کس داسې کارو کی وغیرہ ما په رمضان کې منځونه ډېر کړي دي او هر یو له پاویاو کې زره ورکه دومره عمر هم زمانه دي باقي به اسه ناشته دا غیره خبره ده په اجر کې بدته دومره ملاويږي د په زمانه خلاصي د نور قرض د په زمانه خلاصي یا روانو فرایض نه په زمانه خلاصي یا په د باندې زکات فرض دي دا زکات زما په دنه خلاصي کې چې بده کې د صدقه ورکړه اولی وي په فرض بدل شو دا خبره صحیح ده چې زکات په دې میاش کې ورکو په د فرضو د او یاو فرض په شان اجر به الله ورکړي عموما زموږ مسلمانان ورونه د رجب په میاش کې د شعبان په میاش کې او د رمضان په میاش کې څه کوي زکاتونه ورکړي دې وجه نه چې دې اجر او ثواب زیات دي نو محترم وارد میں دا کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ته د میاشتې ترغیب ورکړي او صحابہ کرام د دعاګانې دې لپاره کوي یا الله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نن منقول دي یا الله موږ د شعبان د میاشت د رجب د میاشت باندې کې رب ته برکت واچي او موږ د رمضان میاشت ورسه چې دا میاش هم وینو او دا میاش کې عبادت کو دا روزي ونیسو دا صحابه کرام معمولات جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم معمولات محترم د رمضان مبارک میاش دا د روزي میاش تا رمضان ویل کیږي ست علماء کرام دې مجلس کې موجود دي علماء کرام ذکر کوي چې رمضان دا اصل کې دی د رمض نه رمض عربی کې ویل کیږي گرمایش تا تفش تا یا اور تا چې سوزول کوي مورخین یو خبره ذکر کړې ده چې کله د رمضان مبارک د میاش لومبی دی فرضیت راغی د روزو فرضیت چې کله راغی وی دغه میاش سخت ګرمي و سخت ګرمي و د عربو ګرمي تاسو ته معلومه ده کم مرګري چې الته تلی حرمین ته یا حج او عمره له تلی
یا مسافرونه مزدورکارونه هلته تلي مزدورۍ له هغوی ته د دې ګرمایش او د هغې ګرمۍ پته شته چې د ستمبر او دسمبر په میاشت کې هلته خلک ځان ته ایس لګي بغیر ایس نشي سملاستلی بیا تاسو وایئ چې هلته سخته ګرمي به څومره خطرناکه ګرمي چې هلته ګرمي به څومره ګرمي جون جولای به څنګه ګرمي هر سړی خپل ګریوان کې سوچ چکي مونږ دلته نور ته نه شوټینګ دی مونږ دلته سوري کې برداشت بعضې وخت کې نه کېږي چې خلک په سخته ګرمۍ کې څنګه ژوند تېروي بیا صحابه کرامو په دغه سخته ګرمۍ کې د رمضان مبارک په ړومبۍ وخت باندې روجې فرض شوې او څنګه یې نیولي دي څومره لوی قرباني د صحابه کرامو ده ما او تا د ماشومتوب نه د روجې معلومات را د شته او ذهن کې ذهن سازي کېږي بیا یو ټیم راشي چې انسان ظلمي شي نارینه او زنانه نو دغه وخت کې به ده باندې فرض شي ادې نه مخکې د ذهن سازي کېږي کله یو نیولي کله دوه نیولي انسان ته اسانه مسلمانانو ته एकदम چې حکم راشي دا ډېر ګراني صحابه کرامو ته ډېره ګرانه وه وګوره زما ورته ته اسانه وه ځکه یو ډېره ښکلې روجې نیولي زما او ستا په شان د روجې نه وې دا محترم معارض مې دا کو چې علماء کرام ذکر کوي دا د رمضان هغه میاشت کې وه چې سخته ګرمي وه یا بعضو مورخینو ذکر کړي دي وایي چې کله عربو د میاشتو تعیین کو دې میاشت ته رجب وایي دې ته شعبان وایي دې ته به شوال وایي نو چې کله دا میاشتې مقررولې د هرې میاشتې څه دا نوم به چې کېښودو نو د هغې څه پس منظر به و څه وجه به یې وه نو علماء کرام ذکر کوي چې د رمضان دا میاشت چې کومې میاشت له کېښودله دا میاشت دا نوم نو دغه میاشت ډېره سخته ګرمه وه دوی ته رمضان نوم کېښودو خو به هر حال عزتمند وارد مې دا کو په دې میاشت مسلمان روژه نیسي عربی کې ورته صوم ویل کېږي او د صوم لغوي او اصطلاحي معنی دا دي چې انسان منع شي رکنا یا بندیدل صوم صیام او اصطلاحي معنی دا ده چې مؤمن مسلمان د صبح صادق نه واخله د غروب افتاب پورې چې نور راخیږي دینه مخکې دې ځان بندي غروب افتاب چې کله نور پریوته دې وخت پورې به دې بندي داس کوم خبرونه خوراک نه څښاک نه بشري تقاضونه چې کوم د جنسي ضرورتونه دي د هغې نه اگر چې جایز ولې نه دي او دارنګې هغه اندامونه چې هغه په دنده باندې حسابېږي دنه اندام حسابېږي هغې ته څه ورنه باسل دې نه به دې منئ لکه دا خوله دنه ده که نه دې ته دنه مرۍ ده دنه څه ورنه باسل چې مرۍ د دنه ورتېر شي دې سره روژه ماتېږي دا قرنګي د پوزې دې ځای نه اخوا ځای دا بیا دنه دی نو که اخوا د اوبه لاړې نو روژه بیا خرابېږي دارنګې د بدن کې داسې یو اندام کې یو سورې دی سورې ورته موږ ویلی شو چې هغې د دننه څه ورنه باسي نه اوس غوږ دی دا دننه اندام کې نه راځي باغري ظاهري دی دا بار دی دې کې د غوږ کې دلته ګوته وواله خیر دی البته دې کې دا دوایي واچوله چې هغه دننه راله مرۍ ته دا بیا نقصان پیدا کوي ځکه دا دننه معدې ته ځي یا پوزه دوایي دې ور واچوله اخوا لاړه دا نقصان پیدا کوي نو محترم معارض مې دا کو چې دا مومن مسلمان نارینه او زنانه چې کوم د الله احکامات فرض شوي د باندې د خوراک او د څښاک نه دې منع دی دې د اداو خبرو نه منع دی چې کومې ذکر شوي
محترم مون خلک یو غلطي کوو دا صبح صادق نه پیژنو صبح صادق دا نه پیژنو صبح صادق څه ته وایي او بیا غروب آفتاب کې بیا مون غلطي کوو لومبیا غلطي زموږ د عوامو خصوصا د پښتنو دا ده سحری کوو پېشمني او لګیا یو الک اذان شو دا خو دا خور د غټ اډي جمعه اذان دی نو ته به کوم بس کې زموږ په دې محله کې چې کوم جمعه ته چې دا اذان شي بیا به زبس کوم الک روزه ماته کا روزه ماته کا دی بیا نه ماته ټیم کې داخل شي احتیاط نه بعد نو احادیث مبارکو کې راځي علماء کرام ذکر کوي په روزماتي کې به هم ډیر تاخير نه کوي دومره تاخير چې ته غوټه نیمه غنټه تاخير او بلاش تاخير باندې کوي البته احتیاط لپاره 2 منټه 15 منټه چې عموما د علماء کرامو کوم نقشه جوړ کړی دا دوی ویل چې 15 منټه تاخير پکار دی دا څنګه دې نقشې ته مونږ ګورو او غړې په دې باندې ټیم یو فورن بس روزه ماتو دا څنګه نه صحیح احتیاط پکار دې کم سے کم 3 منټه احتیاط پکار دې ولی نن دور کې کم سے کم روزه 14 غنټې لګ بګ وي 14 غنټې روزه دا او دا مونږ په 2 منټه غلطه باندې خراب وکړو نو دې ته خيار وي او کنه قمقل وته وي قمقل وته یو خيار وته نه وي چې 14 غنټې د خله بند ده او د 2 منټو د وجې نه دی مخکې وروسته د وای د وجې نه دی روزه خراب کړه نو هر څه دا کو دا لومبه غلطي دا مون پښتنو کې ډیره زیاته ده مونږ وایو زموږ د جمعات اذان لانه دي شي چې کله ټیم داخل شي اذان بکیږي خو اذان هم الکیږي چې کله ټیم داخل شي دا یو خبره یاد ساتي مؤذن و مرګري چې د ټیم نه مخکې به اذان نه کوي او مون مسلمانانو له پکار دي چې د اذان نه کم سے کم 15 منټه مخکې مسواکم شوي خلم کنګال شوي غرغړیم شوي هر څه شوي پکار دا زنا چې بیا کله مونږ اذان ورګه او دا خلاو شروع دي مونږ کې غلط وبس ولی اذان لانه دي ختم شوی دا دومره غټه غلطه دي سنگین غلطه چې مونږ خلکو نه روزه خرابوي فولا خبر روزه خراب شو اکثر خلک په داسې وخت کې خپل سنشه مشه کوي لا صبر وکړه زموږ د جمعه اذان لانه دي شوی خپل نشي ته ناس دینه پس بیا خپل کنګالو بیا بس سکوما روزي نیت پتړم دا څنګه د پکار محترم نن سبا هر کس سره غړېشتا ټیمپیس پکور کېشتا په فکس ټیم باندې چې کوم د ملک خپل سټانډرډ ټایم دی پای باندې ټیم کو خپل غړې خپل موبایل او دا غینه چې کله نقشې ته وګورو 2 منټه مخکې دا غینه روزه مخکې بندو کاذان شوی دی کنه دی شوی کېدی چې مؤذن اذان لرونه رسی کېدی چې بجلی نه کېدی چې بل سم اوزر راشي نو موږ لګیو نو ساره پر خوراک وکړو محترم او دې خبرې خیال وساتو دا قرنګي روزمات کې انتهایی احتیاط کو ته لري اذان شو هغه به احتیاط نه کی اکثر خپکیږي مشران اکثر اذان کوي مشران اکثر ټیم ته نه ګوري بعضو مساجدو کې په دغه وخت کې ائمه حضرات علماء کرام موجود نه فاتح چته کوری پای کې روزه ماته کوي نو کاکا په خپل د خپل طبيعت نور شي غړې ته وګور ټیم برابر دی پرونی ټیم نن بیا دی دا ورځ خو خوځي کنه او 2 منټه کې ناکام پکار دی نو اسنه د بل په اذان باندې بیا روزه ماته کې نو اسنه هغه د سره احتیاط نه کړي نو کوشش پکار دي چې کم کس تعالی احتیاط کوي ستاسو روزي خیال ساتي
نو د هغه په روژه اذان باندې روژه ماته پکار دی چې کوم ستا د روژې خیال ساتي. دو کسان دي، یو زما د صحت خیال ساتي، یو ډاکټر، یو نه ساتي، یو په ما چل زده کوي. نو مونږ کوم ډاکټر ته ځو چې به کوم زما خیال ساتي که نه. دغه شان د روژه د انسان اهم عبادت دی چې د کم خلک ستا د روژې خیال ساتي، ستا د اعمالو خیال ساتي، د هغوی نه ځان پوهه کا، د هغوی په رهنمایۍ باندې عمل وکړه، د هغوی په وینا عمل وکړه. روژه به دې څه محفوظ شي. ته بالفرض زه ته وایم چې هلکه اذان مو واورېدو که په ریډیو کې ولې روژه ماتوئ، نو داسې اذانونه شته چې یو 2 ګنټې مخکې کېږي ماقام. داسې ملکونه شته د هغه ملک اذان به دې اورېدلي روژه به ماته کړي. یا خلک کوي په سعودي کې روژه ماته شوې ده یا روژه پکې هلته ده. د دې خبرو انتهایي خیال وساتئ. کله ملک جدا شي، ځایونه جدا شي، اوقات بدلیږي، د دې وجې نه دغې خبرو خیال ساتئ چې خپل روژې خرابې نه کړې او دارنګې د بل روژه هم خرابه نه کړې. کوم مؤذنین دي هغوی هم د خیال ساتي، اذان کې ډېر زیات خیال ساتي، اهتمام دې د صحیح ټیم کوي، غلطي ته ونه شي. زموږ د مسلمان رور، زموږ د مسلمان مور خور د هغوی روژه محفوظ شي. غریبانانو 14 ګنټې خولې ته کورې اچولي او بنده کړي، په ځان سخته تېره کړي او 2-3 منټه اذان مخکې وروسته د وجې نه نقصان وشي، دا ډېر غټ نقصان دی، روژې خرابه شوه. محترم وارد مې دا کوو چې د میاشتې په دې میاشت کې الله رب العزت روژې فرض کړي دي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنانو مسلمانانو، یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، پتاسو میں روجی فرض کری دی، لازم کری مدی، کما کتب علی الذین من قبلکم، سنگ چپا مخ کی قومون فرض دی، لعلکم تتقون. دا فرضیت متعلق روایاتو کے راضی روجہ دا ہجرت پا 13 میاش باندے، دا شعبان پا میاش کی دا دی دا فرضیت حکم راغلی دی. او دا غرن میاش دا روجی نیول پا آغا چا فرض دی چی دی عاقل دی، بالغ دی، مسلمان دی او آزاد دی، او دویم خبر دادا چی دی صحتمند دی. پا دی خلقو باندی روجی فرض دی، که مسلمان نی پا روجی نیشتا، دارنگ بیا عاقل و بالغ نی بیا پیم نیشتا، مجنون لیونی باندې روجی نشتا. هغه منځو کو کوي نه کو روجی ونی ولا کوي نه ولا لیونی دی، مجنون دی، نه پوهیږي، ا باندې لازم نه دی کنيسي او کوي. دا ډیره خبره ده، ځکه غیر مکلف ته دا غیر مکلف اجر او ثواب د روایتو مطابق ادو والدین ته ملاوي. د غیر مکلف چې کم کس یو کس ته لیونی دی نه پوهیږي، هغه راځي مونږ کوي، داغه مونږ به جمعه د وبازو تلی ونی مور راځه کنه استری نه دی پکار. ولی ما او تا ته خې چې زلی ونی کومه ظالم ته خو سم ساړې ته کا وکنه ها کنه مونږ علی ونی مبازو سم راځي نه او لی ونی مبازو جمعه نزا ما سره خوا کې مو درېګا. الله قسم دې غټ د خبردار خبره ده. عرض مزا کو محترم د رمضان میاشت ډیر زیاته د برکت او د فضیلت والا میاشت ده، لوی شان والا میاشت ده، د عبادتو میاشت ده. مونږ پښتانه وایو د لوټ مار میاشت ده، نو د مال لوټ مار نه ده، اعمال لوټ مار پکار دي. د الله رحمتونه راوریږي، په پېشمنی کې راوریږي. حدیث مبارکو کې راځي ان الله وملائکته یصلون، الله او د الله ملائکی سلام
رحمتونه نازلې په هغه چا باندې چې کوم پېشمني کوي پېشمني والا باندې اکثر نوجوانان پېشمني نه پاسي بس ماښامې روټۍ باندې اکتفا وکړي نه دا سنت عمل دی پېشمني یو کجوره وخور خراپاسه اوبه وڅښه خراپاسه پېشمني پکار دی نو عرض مې دا کو په هر وخت کې دعاګانې قبلېږي خصوصا روزه کې په پېشمني دوران کې هر وخت کې دعاګانې قبلېږي او د روزې اهمیت ډیر زیات دی او د روزې غټه ثمره چې دا لعلکم تتقون دی دا یو خبره یاد ساتئ اخیری خبره چې ګوره په روزه کې انسان د زندگی بدل شي بس آسان بدا وایي بس زندگی بدل شي که زندگی ته بدل نه شو نو فرض خو ادا شو چې کومه ثمره و ملاو نه شو کم بونس ملاو نه شو کم خیر و ته ملاو نه شو د وګونه یو پیډیو کوزه کو ویره سوځه تا خو هغه فائدې و نه شو زما استاد سره زندگی بدل شي زما استاد ناس ته ولاړه بدل شي ما استاد د قران تلاوت اهمیت پیدا شي د قران تلاوت اهتمام شروع کو د تهجد در راپاسو ځکه چې انسان سحری له راپاسي او یو خبره یاد ساته بهترین سحری هغه ده چې په اخیری ټیم کې وره وکړي شي د احتیاط اوشي او د هغې باوجود په اخیری ټیم کې اوشي بعضې وخت کې مونږ بعض زیاته داسې زیاته لاړ شو یا بعض ځایونو خلکو نه واورو چې شپې په یوه بجه سحري کوي او ټیم بدلیږي مثلا په 4 بجې نو په 1 بجې ولې کې اخیری 3 بجې خو شی وکړه که نه محترمو په دې کې احتیاط دا پکار دی چې په آخري وخت کې وشي نو تهجد کې به دا موقع میلاو شي تهجد هم پکې وکړي بیا به د سهار د لمونځ اهتمام هم پکې وکړي او که ډېرې د وخت یې وکړي دوی ځله بیا به وروسته هسې پاسمه د سړی دقسې اوږده شي سهار لمونځ هم دې پاتې شي او دا څومره بدبخته دی چې د رمضان مبارک میاشت او د نه د لمونځونه قضا شي اکثر خلکو نه بیا قضا وي چې اوږده شي دې وجې زموږ علما کرام ذکر کوي چې د رمضان په میاشت کې خیر دی په اول وخت کې دی لمونځ وکړي شي دې وجې نه چې لکه خلک پکې زیات دي د خلکو کې کثرت پکې زیات دی نو دې وجې نه د خیر دی اول وخت کې وشي ورنه د امام ابو حنیفه رحمه الله په نس باندې په ټولو په آخري ټیم کې د سحر لمونځ اولا او افضل دی علما کرام وایي خیر دی امت ته پکې خیر دا دی چې الته پېشمني بند کو ورپسې یو څو منټې د چردام او د اودس اهتمام وشي د دې لپاره ټیم ورکړي شي بیا ورپسې د لمونځ ترتیب برابر شي نو بیا که خلک خپل معمولات کوي او که هر څه کوي که تلاوت کې تلاوت دې وکړي ګنټه کوي او که 15 منټې کوي او که نه لمونځ په عام روټین شي نو بیا خلک اکثر ایسته اوده شي ډوډۍ والي خېټه مړه شو ایسته اوده شي زیات خوراک هم نه دی پکار چې دومره خوراک وکړو چې د روژې هغه اهمیت ختم شي د روژې هغه مین مقصد چې دی هغه ختم شي روژې مقصد اصل کې دا دی چې د غریب د هغه تا سره احساس پیدا شي تاسو داسې پته شته که نشته زما او ستا به دې کلي کې داسې خلک هم به چې ماښام به په ناره اوده شوي ماښام به روټۍ نه وي خوړلې داسې خلک به کیدی شي تاسو ته پته شته که نه نو محترمو د دغې خبرې احساس پیدا شي چې لکه لوږه لګي چې ته خېټه دومره مړه کړې چې بیا پکې لوږه لګي نه مونږ وایي روژې ډېرې اسانه وي لوږه نه لګېده چې دومره ډېره وخورې خود به لوږه نه لګي دومره وخوره چې لوږه هم ته ولګي چې لږ احساس سره پیدا شي غریب څومره په غربت کې دغلته مزدوري کوي سره د ګرمۍ نه په کوداله وي چې د احساس سره پیدا شي که نه په هغه لږ خفه شي که نه د هغه سره بیا لاس امداد لږ کې که نه د هغه کله 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 کور ته چای روټۍ لږ کې که نه دا احساس پیدا شي الله رب العزت موږ تاسو ته په ټولو خبرو باندې عمل لا نصیب کړي یو خبره مې کوله هغه د رمضان مبارک په میاشت کې د تراویح ده په تراویح کې سنت عمل دي تراویح او دویمه خبره دا ده په دې کې ځان نه سنت دا دي چې قرآن پکې ختم شي زما خپله رایه داسې ده نو ملګرو ټول نه به رایه الو
که خوښه مو وي چې په دې کې د قرآن ختم وکړو او ختم دومره اسان به وي چې د ورځې به یو سپاره ویلې کېږي د عام روټین د عامو تراوونه ځکه د شلو میاشتو تراویح خو دله زه نه کوم زه خو دله هغه تراویح نه کوم تاسو بار ته وځئ او بیا وایئ چې یاره فرینکوج استاز دی یا راکټ استاز دی نو هغه تراویح دله په الله قسم نه مې کړي دي او نه دله کوم چې ښه ښکلې برابر تراویح نه وي ښه ولاړه پکې سمه نه وه ښه ناسته پکې سمه نه وه ښه قومه او جلسه پکې سمه نه وه دا د تراویح خو نه کوم او که راباندې کوې نو په مخه مې ښه نو خامخا په 40-45 منټ کې تراویح کېږي په 50-55 کې سپاره ختمېږي نو که 200 منټه مونږ سیوا ولګو نو زه وایم دا غټ سنت عمل د پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو خوښه عمل زه یم چې دا پکې ادا شي دا ډېر لوی خیر دی اسانه به وي یو سپاره به حافظ قرآن وي مونږ به شاته ولاړو خوښه مو ده په دې به انشاءالله مشوره وکړو الله رب العزت زموږ ستا ټول اعمال دا د خپل رضا سبب وګرځي الله رب العزت زموږ ستا دا ناسته دا اورېدل ربه زموږ دپاره د خیر ذریعه وګرځي سم واورېده په دې ته عمل لا نصیبه کړي سم ووي ربه موږ ته بې عمل لا نصیبه کړي ربه د رمضان مبارک دا میاشت زموږ دپاره د خیرونو د برکتونو ذریعه وګرځي د هر قسمو شرور نه آفتونو نه مصیبتونو نه د جنګ جګړو نه ربه تاڼه تحصیل نه ربه د لاعلاجو مرضونو نه موږ ټول مسلمانان ربه محفوظ وساتي خپل میانځ کې مو شعر او شکر کې مینه محبت مو نصیبه کې ربه د ټولو اعمالو حفاظت مو نصیب کې د شیطان د وسوسو نه مو ساتي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس آب کوثر مو نصیبه کې ربه خصوصا د حرمین او ربه د حفاظت نصیبه کې حرمین هر کال دا دویم کال دی ربه پای کې اعتکاف والا خلک دا پیره بندي د قرآن نو نسخې دې لرې شوې ربه دا دومره لوی امت محمدیه ته رب ډېر لوی تکلیف میلاو شو رب دا تکالیف ته ختم کې د حرمینو دا رونقونه بحال کې حرمینو هغه زیارتونه زمونږ بار بار نصیبه کې دغه طوافونو دغه چغې د لبیک لبیک دا صداګانې رب ته بیا بلند کې رب دا صرف او صرف ستا د ناراضګۍ سبب دی رب زمونږ نه راضي شي رب زمونږ نه راضي شي رب د رمضان مبارک میاشت را روانه ده رب زمونږ دپاره د مغفرت ذریعه وګرځئ رب زمونږ دپاره د مغفرت ذریعه وګرځئ رب زمونږ دپاره د مغفرت ذریعه وګرځئ وصلی الله علی خیر خلقه